د شاک منیجمنت څنګه یو شاک ناروغ منیج کوو نن به یو څه برخې ترې نه ووایو څنګه شاک ناروغ منیج کوئ اول مهمه خبره دا ده چې بیا په دې باندې ډېر زیات تاکید دی وایي treatment is depend on the prompt diagnosis تداوی ډېره په تشخیص پورې اړه لري as depends on prompt diagnosis چې تشخیص دی نه کې کنه تشخیصونه کې ته شاک نشته تداوی کولای یو خبردار دویم دا ده چې انیشیل منیجمنت د دې چې دی هغه بیزیک لایف سپورټ دی بیزیک لایف سپورټ چې بیزیک لایف سپورټ کې موږ تاسو خبرې کړې وي circulation airway او breathing دا درې خبرې ضرور دي سی ای بی پوری اول بس کار کوو اول کار چې دی هغه ډیاګنوز اولنی کار پرمپټ ډیاګنوسس دی اول به ډیاګنوسس کوو دویم کار چې دی هغه د بیزیک لایف سپورټ شروع کول دی ناروغ ته سرکولیشن ایئر وے او بریتنګ کیدای شي چې یو ناروغ اول څه وکړي آی بی لاین به خلاصوئ که نه آی بی لاین اکسس آی بی لاین خلاصوئ او فلویډ ریسرټیشن مایعات به ورکوئ دی اساسي دغه دی اساسي کار پکې دا دی چې تاسو آی بی لاین اوپن کړئ او فلویډ ورته ورکړئ خو دا چې څومره فلویډ ورکوو دا به په هر شاک کې بیل بیل وایو چې سپټک شاک کې به څومره ورکوو هایپووالیمیک شاک کې به څومره ورکوو په کارډیجنیک شاک کې به څومره ورکوو هر شاک کې موږ بیل بیل وایو خو آی بی لاین اوپن یا اکسس ان فلویډ ریسرټیشن cardiac monitoring include BP and heart rate ګورو بچ فشار څنګه دی او هارت ریټ څومره دی cardiac monitoring بل کار موږ له څه کولی شي چې موږ تاسو ته malignant arrhythmiaګانې ښودلی شي malignant arrhythmia دا موږ تاسو په څه باندې معلومولی شو په کارډیک منیټورینګ باندې معلومولی شو یا مایوکارډل اسکیمیا پوری سی جی لیډونو تړی ورته که نه سی جی لیډونو ته چې وتړی کارډیک منټور کې ورته سی جی راځي نو په هغې کې اریتمیا معلومولی شي مایوکارډل اسکیمیا معلومولی شي او دا کیدای شي چې ایډوانس کارډیک لایف سپورټ ضرورت پیدا کړي ایډوانس स्टैंडर्ड एडवांस कार्डियक लैब सपोर्ट की जरूरत पैदा की कचारता मायोकार्डियल इस्कीमिया राला या मलिग्नेंट अरिथमिया गानी शुरू हुई एडवांस कार्डियक लैब सपोर्ट बायद नारोग तो शुरू हुई किदेशी दाना रोगान मुक्तासो इंटुबेशन की जरूरत पैदा की endotracheal intubation and mechanical ventilation with sedation ورکوئ که نه ناروغ به سیډیټ کوئ एंडोट्राकियल इंटुबेशन به کوئ سیډیشن به ورکوئ دې سره به څه وشي
रेस्पिरेटरी मसल به ریلاکس شي کنه रेस्पिरेटरी मसल به ریلاکس شي سیډیشن سره دا چې ریلاکس شي د دې د اکسیجن کنزمپشن به څنګه شي د اکسیجن مصرف به څنګه شي کم به شي که به نه شي ډیکریز به شي ډیکریز اکسیجن کنزمپشن اکسیجن مصرف کم شو او چې مصرف کم شو نو د هغه اعضا چې هغه هایپو پرفیوز دي هغې ته به اکسیجن ډلیوري څنګه شي اسانه به شي دا چې کوي is oxygen delivery to hypoperfused tissues کوم انساج ته چې اکسیجن کم رسیږي هغې ته به اکسیجن ډلیوري اسانه شي اکسیجن ډلیوري به څه شي اسانه به شي دې سره بریتینګ هم کېږي ځکه چې میکانیکل وینټیلیټر بریتینګ ورکوي که نه ایر ویو چې خلاصه شوله چې په واسطه انډوټاخیل انټوبیشن په واسطه باندې خلاص شو انډوټاخیل انټوبیشن په واسطه ایر وی خلاصه شو بل به څه وکوي پولی کاتیتر به ورته واچوئ پولی کاتیتر دا ضرور دی پولی کاتیتر دې دپاره چې یورین آوټپوټ اندازه کوي شعور صحیح د اشاق ناروغ کینولی شي نشي کینولی نو چې نشي کینولی بیا به څه کوي پولی کاتیتر تشناب ته تللی شي نو یورینري پولی کاتیتر باید ناروغ ته څه شي دا پاس شي د دې فایده به څه شي یو به د ناروغ حرکت دا به چې دی ریسټرکټ شي او بل دا چې یورین آوټپوټ نه دی تا ته به پته ولګېږي چې اوس اولیګوریا ده نوریا ده اورګان ډیمیج شته که نه شته ځکه موږ تاسو د اورګان ډیمیج د معلومولو لپاره 3 شیان ویلي وو 3 لارونه موږ تاسو سینس سکن کډنیز کانشس لیول خرابېږي شاک سینس سکن کی سینوسز او پیل او بیا کولډ اینڈ کلیمی سکن یخ خولې او سویټینګ او دا شیان او بیا یورین آوټپوټ کموالی بل به موږ تاسو انټرا ارټیریل لاین خلاصوو انټرا ارټیریل لاین انټرا ارټیریل لاین فار invasive blood pressure monitoring invasive blood pressure monitoring لپاره موږ تاسو invasive blood pressure monitoring لپاره انټر ارټیریل لاین خلاصې په ارټری کې یو کتیتر ږدئ هغه کتیتر تاسو کارډیک منیټور سره وصل کوئ ته تاسو ته invasive blood pressure دغه درته ښیي اوس یو ناروغ دی هغه د ټولو پارامترونو سره ریسپانس نه ورکوي نتیجه یې ورنه کړه ان ریسپانسیو دی ناروغ چې دی ان ریسپانسیو دی نو تاسو یې ریسپانس ورنه کړه تاسو امیډیټلی کنسیډر هایپوګلیسیمیا تاسو هایپوګلیسیمیا ته هم فکر کوئ دې وخت کې به ناروغ ته څه ورکوئ give 1 ampule 50% dextrose ګلوکوز ورته ورکوئ 50% خوا دلته راتلل اوس ډېر نه پیدا کېږي اوس 25% پیدا کېږي 50% ګلوکوز موږ به د یو بوتلو 50 ملي لیتر لکه فلاجیل په شان دا هم ناروغ ته به یې پوش ورکوو دا خو جنرل میجرز وو عمومي اهتمامات وو دې ته جنرل میجرز وو
General measures. Secondly, hemodynamic monitoring. Second step hemodynamic monitoring. यो जनरल मेजर्स چې مخکې مونږ ویلې. اوس هیموډاینامیک مانیټورینګ څنګه کوو؟ تاسو پوهیږئ چې هیموډاینامیک مانیټورینګ دپاره څومره چې زر کېدای شي سنټرل وینوس کتیتر باید پاس شي. د سنټرل وینوس کتیتر پاس کول سی وی سی چې ورته وایي. سنټرل وینوس کتیتر پاس کول. سنټرل وینوس کتیتر باندې موږ څه شی کولی شو؟ څه ور باندې کوو؟ هدف څه دی؟ هدف دا دی چې موږ تاسو سنټرل وینوس کتیتر د لارې 3 کاره کولی شو. دلته چې تیریږي سب کلیوین کې هم تیریږي او په جګولر کې هم کېږي. سنټرل وینوس کتیتر سی وی سی پاس کوو. 3 اهداف 3 شیان کولی شو. فلویډ ریپلیسمنټ د دې لارې کولی شو. میډیکیشن ریپلیسمنټ د لارې کولی شو. میډیکیشن ورکولی شو ناروغ ته لکه نیټروپیک سپورټ. او بل هیموډاینامیک میجرمنټ د لارې کولی شو. هیموډاینامیک لکه مثلا موږ تاسو کولی شو چې ناروغ سنټرل وینوس پریشر دې لارې تعین کړو او اکسیجن ارټیریل اکسیجن سیچوریشن دې نه معلومه کړو. سنټرل وینوس پریشر ورنه معلومولی شو او سنټرل وینوس اکسیجن سیچوریشن دې نه معلومولی شو. سنټرل وینوس oxygen saturation. سنټرل وینوس اکسیجن سیچوریشن دې نه معلومولی شو ځکه دا سنټرل وین کې موږ تیرو که نه انټر ارټیریل خو نه تیرو ده. او سنټرل وینوس سیچوریشن اکسیجن سیچوریشن او سی پی دا په سپټیک شاک او کارډیوجینیک شاک کې د دې معلومول دا ضرور وي. دا ضرور مست وي. وروسته موږ تاسو وایو چې سی وي پي څومره شي؟ موږ وایو چې هایپوولیمیا ده. چې څومره شي؟ موږ وایو هایپرولیمیا ده. ګول د درملنې تداوی زموږ څومره دی پکې؟ څومره مایات باید ورکړو ورته؟ د هیموډاینامیکل مانیټورینګ دپاره یو کار خو دا شو چې موږ تاسو سنټرل وینوس کتیتر پاس کوو. دویم دا چې پلمونري ارټیریل کتیتر پاس کوو. پلمونري ارټیریل کتیتر یا پی ایس سی ورته وایي. پلمونري ارټیریل کتیتر پاس کوو. پلمونري ارټیریل کتیتر او په دې کې موږ څه معلومولی شو؟ پلمونري ارټیریل کتیتر کې چې دا موږ پاس کوو دې کې کوم شیان موږ تاسو معلومولی شو؟ یو په دې کې موږ تاسو پلمونري ارټري کې چې کوم پریشر دی پلمونري ارټري کې چې کوم پریشر دی دا ور معلومو. پلمونري ارټیریل پریشر. دویم په دې کې موږ تاسو لیفت سایډ فیلنګ پریشر معلومو. او دریم چې موږ تاسو معلومو په دې کې پلمونري کپیلري ویج پریشر معلومو. او څلورم چې موږ تاسو معلومو هغه مکس وینوس
oxygen saturation in cardiac output. Venous oxygen saturation in cardiac output. دا ټول ور باندې معلومول شو خو پلمونري ارټیریل کاتیتر پاس کول یو څه تاوانونه هم لري چې هغه تاوانونه څه دي سایډ افیکټ یې څه دي د پلمونري ارټیریل کاتیتر تاوانونه څه دي ګور ډېر کارونه هم کوي خو سایډ افیکټ هم لري یو انفیکشن دویم اریتمیاګانې دریم وینس ترومبوسس انتان دا خلک ډېر برابر دي او بل پلمونري ارټري رپچر انفیکشن ته دا برابر دي اریتمیا ته مساعد دي وینس ترومبوسس ته مساعد دي او پلمونري ارټري رپچر ته مساعد دي دا تقریبا 4 to 9% خلکو کې دا شیان رامنځته کیږي 3 نه تر 9% خلکو کې دا اختلالات لري سایډ افیکټ لري انفیکشن اریتمیا وینس ترومبوسس پلمونري ارټري رپچر په همدې وجه وایي روټینلی دا وایي تاسو مه کوئ دا روټین نه دی روټینلی ناٹ ریکومینډډ په روټین شکل باندې دا ناروغ ته نه توصیه کیږي البته ښه والی لري 5 پارامترونه درته اندازه کوي او د کارډیوجینیک او د سپټیک شاک ترمنځ پیپر کم کولی شي دا ناروغ کارډیوجینیک شاک کې دی که دا ناروغ په سپټیک شاک کې دی PAC can distinguish septic shock from cardiogenic shock. Cardiogenic shock د سپټیک نه درته ویلی چې دا اوس کارډیوجینیک دی که دا سپټیک دی خو دومره تاوان هم لري په همدې خاطر روټینلی دا نه دا کېږي اوس د دې په عوض باندې نن انویسیو پروسیجر شته دی نن انویسیو پروسیجر شته چې هغه نن انویسیو پروسیجرو کې موږ تاسو ویلو چې الټراساؤنډ هماغه ایکو الټراساؤنډ دی ایکو کارډیوګرافي ده ښه راځو دې ته چې نن انویسیو پروسیجر چې هغه ما تاسو ویل چې الټراساؤنډ دی د دې په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو چې یا بخنې سره نن انویسیو پروسیجر همدغه ایکو کارډیوګرافي ده تقریبا TTE چې ورته وایي ما تاسو ته مخکې ویلي چې 2 ډوله ایکو ده یو TTE ده یو TEE ده ټرانس ایزوفاجل ایکو کارډیوګرافي TEE ده او ټرانس ټوراسیک ایکو کارډیوګرافي په ټرانس ټوراسیک ایکو کارډیوګرافي کې موږ تاسو کولی شو چې د پلمونري ارټري فشار موږ ته معلوم شي کارډیک آوټپوټ موږ ته معلوم شي او کارډیک فنکشن موږ ته معلوم شي pulmonary artery pressure cardiac function او cardiac output درې واړه دي نه معلومولی شو ګورې بې خطره ده بې ضرره ده نن انویسیو ده کارډیک آوټپوټ پې تعینولی شي کارډیک فنکشن معلومولی شي او پلمونري ارټري پریشر ورباندې تعینولی شي الټراساؤنډ موږ تاسو ته معلومولی شي انفیریور ناکا اور باندې ګورئ تاسو ته څو شیان ښودلی شي
څو شیان درته ښودی شي. یو درته دا ښودلی شي چې د ناروغ انټراواسکولر والیم څنګه دی، او دویم دا چې فلویډ ریپلیسمنټ ته ضرورت لري که نه لري. انټرا واسکولر والیم سټیټس درته ښیي، او دویم دا چې فلویډ ریپلیسمنټ درته ګایډ کوي چې ضرورت شته که نه او څومره دی، او آیا فلویډ ریپلیسمنټ ته ناروغ ریسپانس ورکوي که نه ورکوي. که اوس موږ مخکې هم دا خبره کړې وه که یو ناروغ دی میکانیکل وینټیلیټر لاندې دی او د ده آی وي سي یا انفیریر وینا کاوا د 15 نه تر 20% د ریسپایریشن سره ډایلیټس کیږي. ناروغ دی ایف ا پیشنٹ انډر میکانیکل وینټیلیټر لاندې دی او دته الټراساونډ کې او آی وي سي یا انفیریر وینا کاوا د 15 نه والا تر 20% پورې د ریسپایریشن سره څه کیږي دا ډایلیټ کیږي. نو دا موږ ته دا څه راښیي؟ دا موږ ته دا راښیي چې دا ناروغ د آی وي فلویډ سره ریسپانس ورکوي. آی وي فلویډ سره دا څه دی؟ ریسپانسیو دی. میکانیکل وینټیلیټر لاندې دی. انفیریر وینا کاوا 15 نه تر 20% د ریسپایریشن سره ډایلیټس کیږي، پراخه کیږي. نو د دې معنا دا شوه چې دا ناروغ د آی وي فلویډ سره ریسپانسیو دی. او یا یو ناروغ دی هغه سپونټانیسلی بریتینګ کوي، او د ده آی وي سي چې دا د 2 سانتي مترونه کمه ده او د هر تنفس سره 50% نه زیات دا کولپس کیږي. نو دا ناروغ هم فلویډ سره څه کوي؟ ریسپانس ورکوي. دلته خو میکانیکل وینټیلیټر لاندې دی که نه، بل دی میکانیکل وینټیلیټر لاندې نه دی، بل سپونټانیسلی بریتینګ کوي، خپل تنفس لري او دې ته تاسو معاینه کوئ، الټراساونډ کوئ او د آی وي سي ډیامیټر 2 سانتي مترونه کم دی. آی وي سي ډیامیټر یې 2 سانتي مترو څخه کم دی او تقریبا داسې وایي چې د 50% څخه زیات مور دین 50% دا کولپس کیږي د ایچ بریتینګ سره، د هر تنفس سره. د دې معنا هم دا چې دا فلویډ ریسپانسیو دی، دا فلویډ سره ریسپانس ورکوي. که میکانیکل وینټیلیټر لاندې دا دی، دا شرط یو که خپله تنفس کوي، آی وي سي ډیامیټر 2 سانتي متر نه کم دی، 50% څخه زیات کولپس کیږي د هر بریز سره، دا هم فلویډ سره ریسپانس ورکوي. بله خبره موږ دا وکړه چې سی وي پي موږ اندازه کوو، سنټرل وینوس پریشر، هغه خو په سی وي سي باندې کیږي. نو سی وي سي کې موږ د فلویډ اندازه چې معلوموو، سنټرل وینوس پریشر باید معلوم کړو. که چېرته لیس دین 5 وي، که چېرته د 5 نه کم وي، 5 ملي متر سیماب څخه کم وي، د دې معنا چې ناروغ هایپوولیمیا کې دی. که چېرته د سی وي پي یا سنټرل وینوس پریشر 5 ملي متر سیماب نه کم نو دا هایپوولیمیا کې دی، د والیم کم دی، دته باید فلویډ ورکول شي. او که چېرته سنټرل وینوس پریشر د دې مور دین 18 ملي متر اف مرکیوري 18 ملي متر نه زیات، د دې معنا دا چې د هایپرولیمیا دی یا والیم اوورلوډ دی. والیم اوورلوډ دی یا پلمونری هایپرټینشن دی یا کارډیک فیلیر دی
या कार्डिक टेम्पनाट दें। که چرته 13 ملي سیماب نه زیات و نو دا په دې څلورو حالتونو دلالت کوي. یا به والیم اورلوډ وي، یا به پلمونري هایپرټنشن وي، او یا به کارډیک فیلیر وي، او یا به کارډیک ټمپناټ. زموږ ستاسو ګول څومره دی؟ ګول د درملنې چې د 8 او 12 ترمنځ دا سی پی وساتو. سی پی باید څومره وي؟ 8 او د 12 ملي متر سیماب ترمنځ. سنټرل وینوس پریشر باید څومره وي؟ د 8 او 12 ملي متر سیماب ترمنځ باید وي. که 18 نه زیاتېږي په دې څلور حالت دلالت کوي. که د 15 نه کمیږي په هایپووالیمیا دلالت کوي. بل موږ تاسو کارډیک انډیکس باید معلومه کړو چې دا هم په ایکوکارډیوګرافي کې معلومیږي. کارډیک انډیکس څه ته وایي؟ په هره دقیقه کې لیفټ ventricle چې څومره وینه پمپ کوي د کارډیک انډیکس وایي. لیفټ ventricle چې په هر دقیقه کې څومره وینه پمپ کوي ته څه وایي؟ کارډیک انډیکس وایي. که چېرته کارډیک انډیکس 2 لیتره پر منټ پر متر مربع د دې څخه کمی، نو دا موږ ته راښیي چې ناروغ انټروپیک سپورټ ته ضرورت لري. کارډیک انډیکس یا سی آی لیس دین 2 لیتر پر منټ پر متر مربع دې څخه کم وي. دا دې معنا دا چې نیډ انټروپیک سپورټ ته ضرورت لري. او که چېرته کارډیک انډیکس مور دین 4 لیتر پر منټ پر متر مربع وي، نو دا موږ ته راښیي چې دا ناروغ چې دی هایپووالیمیا دا سیپټیک شاک کې دی. پیریفرل وازوډیلیټیشن دی. که کارډ انډیکس 4 لیتر پر منټ پر متر مربع څخه زیات وي، نو دا موږ ته راښیي انډیکیټس ایرلی سیپټیک شاک. دا موږ له سیپټیک شاک راښیي. نو موږ تاسو به کارډیک انډیکس څومره ساتو؟ کارډیک انډیکس به موږ تاسو ساتو د 2 او 4 منځ کې. ګول د درملنې زموږ دا دی چې کارډیک انډیکس به د 2 او 4 ترمنځ د 2 نه تر 4 لیتر پر منټ پر متر مربع دا زموږ ګول د درملنې دی. مین ارټیریل پریشر به څومره ساتو؟ مور دین 65. 15 ملي متر سیماب نه زیات. سنټرل وینوس سچوریشن به څومره ساتو؟ سنټرل وینوس اکسیجن سچوریشن more than 70%. یا مخکې چې موږ SCVO2 ویلې more than 70%. 80% نه باید زیات وي. سنټرل وینوس اکسیجن سچوریشن د 80% څخه زیات.